په دنیا کې څومره حلقې دي په دې ټولو حلقو کې سنه څه حلقه ګناهګار دي هر قسمه سړی ګناهګار دی خو څوک په یو ګناه کې مبتلا دي څوک بله ګناه کې مبتلا دي هر سړی دا کوشش کوي چې زه دې د ګناه نه پاک لاړ شم آخرت ته هر سړی دا وایي زما د ټول حاجات پوره شي هر یو بنده دا وایي چې الله پاک د رزق او پیسې ماله ډېر راکړي نن چې کومه ویډیو ده دا ډېره زیاته سپیشل ده او ډېره زیاته برکت والا ده یاد ساتئ چې څومره لوی شرابیان دي هغوی په دې وظیفه باندې عمل کړی دی الله پاک محترم هغوی د شراب نه د لر کړی دی او دغه رنګ الله پاک ورته توبه نصیب کړی ده یو شرابي هغه وایي چې ما دا وظیفه وکړله دا عمل ما وکړ د هغې نه بعد ما شراب هم څښل ما دا وظیفه هم کوله ما شراب هم څښل او ما دا وظیفه هم کوله وایي داسې ټایم راغلی داسې ټایم چې الله پاک زه د ګناه نه بچ کړم محترم ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته بهترین او اعلی وظیفه ده نو کوشش محترم پکار ده چې په خپل هم دا وظیفه وکړو او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو چې د هغوی رزق هم سیوا شي د هغوی مال حال هم سیوا شي او هغوی د ګناه نه هم بچ شي یاد ساتئ محترمو چې یو سړی رابطه وکړله بلکې اکثره لکان رابطه کوي په موږ موبایل باندې جنکو سره خبرې کوو څنګه به ځان بچ کړو د دې قیسو پیسو نه ما ورته دا وظیفه وښودله استاد محترم فرمایي چې تاسو یقین وکئ الله پاک دغه انسان زندگی بدله کړله ما ورته ویل چې خبره پرېږدې نو خبره هم کوه او دا وظیفه هم کوه یو څو ورځې بعد راغلې ما ته وایي چې وظیفې خو کمال وکړو که نه ما وایي څه کمال یې وکړو ما ته وایي چې هغه غلطي هغه عظیم جرم ما پرېښودو او یاد ساتئ دا ډېر زیات عظیم شان جرم دی یو جنۍ دا ستا په قسمت کې نشته دی د بل چا قسمت کې ده د بل چا امانت دی او ته ورته ګوره څونه ګناه ده د بل چا امانت دی او ته اوس خبرې کې یو قسم لا دا په امانت کې د خیانت شو دغه جنۍ کو تا سره خبرې کوي د بل چا امانت دی دا ګناهګاریږي دغه رنګ خپل مخ ته ښایي دا ګناهګاریږي په دې باندې تم ګناهګاریږي نو څومره لکان وي او په دغه چکر مکر کې پراته وي دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د قیسو پیسو نه محترمه دا واړی دغه رنګه څومره هلکه په ډرامو باندې لګیا دي څومره هلکه فلمونو باندې لګیا دي بعضې هلکه داسې وي چې ډرامې نه یې کتلې فلمې نه یې کتلې په هغه باندې سار نه تېرېږي یاد ساتئ محترمو دا وظیفه بالکل ستاسو لپاره ده او ډېره زیاته سپیشل وظیفه ده وظیفه داسې ده چې کله موږ د ماسخوتنې لمونځ وکړو نو د هغې نه بعد به 4 رکعاته نفل وکړو که 4 رکعاته څوک نشي کولی 2 رکعاته نفل دی کوي روزانه دی کوي 2 رکعاته نفل او دغه نفل دی کوي په دې نیت باندې چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته صلات توبه لمونځ ادا کوم په دې حاضر وخت په رضا د خدای نیت به وتړي بیا به د هغې نه بعد محترمو ثنا ووایي سبحانک اللهم ورپسې سورة الفاتحه به ووایي سورت به ووایي رکعات به برابر کړي دغه رنګې 2 رکعت پاسي 2 رکعت هم برابر کړي چې کله محترمو سلام وګرځئ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې به درود شریف ووایي 100 پیرې او دغه رنګې د هغې نه بعد د 100 پیرې استغفار ووایي او بیا د هغې نه بعد 100 پیرې الله الصمد ووایي او بیا د هغې نه بعد درود پاک 100 پیرې ووایي یاد ساتئ دا عمل چې روزانه کوي نو برکت به څه وي الله پاک به له ګناه نه بچ کړي برکت به څه وي الله پاک به له رزق به انتها ورکړي الله پاک به له ټول مسایل دا ختم کړي نو کوشش کول پکار د محترمو چې دا وظیفه ډېره زیاته خاص ده په خپل هم وکړو ملګرو سره هم شیر کړو الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته